اکثر خلک غاښونه ږدي. نه زمونږ به انشاءالله چې هغه شی کنډم وي بالکل بني بالکل په هر یو شي باندې چې دلته راشي انشاءالله مطمئنه وي. اصل چې لالی یو هغه ټیم کې ته غاښونه پروزي د هر یو شي به ذمہ وي. هغه ټیم کې خو د دغه حساب کتاب کې نو واپس کې به بالکل به وته واپس کیږي، پیسې به وته واپس کیږي او زمونږ انشاءالله چې دا ذمہ واري ده چې ولا بساروي به هم فری ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علف خان شیرپو د کیمرامین یاسر خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو قربانی سورت ابراهیمی یاد به تازه کیږي او د هغې دپاره خلک وایي چې د ښه نه ښه څاروي واخلمه. نو تاسو سره موږ د سوندرو یو ویډیو شریکه کړې وه او په هغې باندې الحمدلله د بونیر، سوات، دیره، پیښور، صالحانه، چراټ، نوخار، پیښور، چارسده مومن باجوړ نه خلک را روان هم دي او راملل. یو ورځ کې یو نیم سل او زیات نه زیات 180 څاروي خرڅ شوي دي. خو ډېرو خلکو ما نه تپوس کو چې یاره کټې میخه. نو نن مې کتونکو تاسو ته دغه هم درته ښیم او دا هم درته د نصتې نه کومه او نصتو ته څنګه څوک د مردان نه راځي که نه نو په 200 چوک باندې دا پارم دی. د دې پارم والا څه نوم دی؟ دغه په دې لار روان وم دی پارم والا پرزندلي. ها پرزندلي به یاد ساتي، دا د پرزندلي پارم دی. اوس کتونکو دا څاروي چې کوم دی دا وګوره د دې 2 لکه روپۍ قیمت دی. 2 لکه روپۍ قیمت دی. خو یو سړی وایي ما ته په تول کا نو 400 روپۍ کیلو دی. نو د 400 د حساب نه خو د 2 لکو نه کم پرېوته او خو زیات پرېوته قیمت دغه دی ورکې به ورله. ښه دا څاروي چې کوم دی دا وګوره دا دلته کې اوس یو سړی په نغدو اخلي په 140 باندې دی. خو د دې باوجود هم ورته یو سړی وایي چې دا ماله تول کا نو په 400 روپۍ باندې کیلو دی. خو یو خبر ته کومه چې کله د دې پارم نه یو څاروي ته بوځې او ماته تول کا نو د تول نه پس په ضرور اخلي ګینې یا به 15,000 روپۍ دوی ته پرېږدي چې دا ذهني ورته تیار یې. ښه 100 روپۍ به د کانټې پرېږدي، 15,000 روپۍ به دوی ته پرېږدي. یو سړی دی د ستا څاروي چې کوم دی هلته تول ته لاړه او تول کې چې کوم دی ستا بیا خوښ نه شو نو د دوی 15,000 روپۍ تاسو سره شوې چې په هغې ورسره بیا روانېږئ نه. دا وګورئ دا څه میخې دي، دا میخې دي 400 روپۍ کیلو. زه تاسو ته ښیم چې تاسو څومره اخلئ نو دلته کې راتلی شي. دلته صرف کټه میخې خرڅېږي. ښه کټه میخې خرڅېږي. یو سړی ساتنې له اخلي نو ساتنې له خو مغستی شي دې وخت کې چې کوم دی نو باقاعده بوتاوه او دا تازه وږي پې خوري. دلته کې وګوره دلته بیا تازه وږي چې کوم دی نو خوړل کېږي. دلته صرف کټې ښه کټه آیات سره چې کوم دی نو سوندرې خرڅېږي او دلته کې کټه چې خرڅېږي. څومره څاروي چې تاسو اخلئ دا خو دې وخت کې ولاړ دي دلته کې به راځي او دا چې کوم دی نو باقاعده دا تاسو اخیستی شئ. دا پرانیزي بار ته وباسي دې ټایم کې چې کوم دی نو دوی دا بوتاوه خوړله او دا وګوره دا دوی سره بلد دي. ډېر څاروي دي ورپسې ځي نو اخواته دا ټول چې کوم دی نو غټ څاروي دي. اخري څاروي به کیسې رور مې د 100 پیسو پورې وي هسې اندازتن. ښه پرزندلي دروی راشه که نه دا وګورئ جي دا تاسو وینئ میخې چې کومې دي ښه ډېرې دي چې په کوم اړخ باندې ځي نو دغه میخې ستاسو د وړاندې دي. زه لږې داسې را نږدې که وګرځه دا وګوره بالکل کتونکو هېڅ ریټ هم نه دی. تاسو میلې ته لاړ شئ نو 2.5 لکه او 3 لکه او پتول یې چې کې نو پتول باندې چې کوم دی نو راشه دې خواته لږ پرزندلي پارم به یاد ساتئ. کتونکو نن زه تاسو ته څه ښیم دا رڼا کې به درته وښیم دا څاروي به ورته ښه ښکاره شي. دوی ته ما وایي دا څاروي لږ رڼا کې کا دا وګوره باقاعده ویکسینیشن ورته شوي دي. دا ډېر مشهور پارم دی او ډېر د پخوا نه دی د اوس نه دی. نو څه به یاد ساتئ مړه دا کټې پارم مې همدله را پیدا که خو دا په 400 روپۍ کیلو دی او ډېر خلک څاروي دي. پرزندلي راشه که نه یار څنګه لیخي خیر دی سیټې د ده لال بچا نوم دی خو دا پرزندلي پارم دی. کتونکو په دې لار تېرېدمه ډېرو خلکو رانه دا ډیمانډ کړو چې یاره موږ له د کټې نو ما سره بیا غم و چې نن وله د کټې یو دام په نسته کې دا پارم دی ښه 200 چوک یې نیسه د چوک ته چې یو سړی د پیښور نه راشي
نو 200 چوک ته لار تاسو کا مخامخ چې کم دی نو دلته کې څه داسې مشهور دي نه کې پرځنلی چې د لخوا دا یارسن خان صاحب اجره د فضل جوس دی مشهور جوس چې دی مشهور جوس چې دی هم پکې مشهور چې چل ولګي پکې جوس والا مشهور شو کنه دونه شوم پړقان دي جوس والا کنه چې دا غوی ته صفات نه کوم ښه او دا راته وایا چې دا ساروي تاسو کوم نه راولې دا مونږ خپل کورنی ساتلی شوی ساروي دي او دې باندې مونږ کل بورا د فیډ دي دغه تازه جوار او اوجبوس بخورو او دا زمونږ خپل ساتلی شوی بچی مونږ رالوي کړی دي او اوس مو بازار ته رسېدي دي د خلکو د پاره چې خدای پاک دا قرباني قبول کړي او راشه صحیح شی بوزه منگ مو دا هر یو شی ذمہوار یو صبر وکړه صبر وکړه تا ټایم سره لګته گزارو کا کنه ما نه خیر دی بیا رستو کا کنه اوس پم کتون کو لامد کی اوس لامبای خدای چې دار دوی اوس دار خوراک ته وی او راويست دغه زینا او ساروی چې کم دین هغه دغه نه پته لګي هغه دوی هغه سرخی سپیدیم نه کوي ښا چې هغه سرخی سپیدیو کی شونډه ولا سری کی دا خپل غوړ ساروی دی بالکل هغه په انبار دی ویکسینیشن هر یو شی ډاکټر پاس کړی دی ذمہوار به تاسو ذمہوار یو د هر یو شی د ریټ هم ذمہوار یو د مال هم ذمہوار یو یو سړی دی راشي او دی ګوري په یو پیرانه بار دی راځي منګ هغه ته خیر اغلاس 400 روپے کیلو تاسو ریټ لګولې کنه چې په کیلو په حساب سره دی د کی ګټم راځي تاوان هم راځي بالکل دی کې ګټم شته تاوان هم پکې شته منګه هر تاوان د پاره هم تیار یو ګټم پکې شته خدا وخت داسې دی چې دی کې موږ تاوان او ګټې ته نه ګورو صحیح ده خدا 400 ریټ څه زیات نه دی نه دا مناسب دی غیر چاپیره ریټ د میخې چې کم دینو 440 روپیا 450 روپیا چلیږي آل تاسو وګورئ تاسو به ګرځېدلې مې نو الته کې 450 440 چلیږي خو موږ د الله رضا د پاره د شی چې کم دی د عادي د قرباني موږ وایو چې یو سړی راشي دې ځنه خشي یو سي د الله پر رضا د پاره ذبح کی او لشل روپو ته موږ نه ګورو خو شی به ول ان شاء الله د ګارانټي ورکو خشي به ول ورکو د کور ساتل شوی ساروي به ول ورکو د کور ساتل شوی ساروي به ول کېدان نه چې پنجاب نه یا د بل ځای نه یا د بل ځای نه دا بچی تاسو سره غټ شي جی بالکل دا موږ د سره سومره وي کټي ولاړ دي دغه طرف ته ولاړ دي بیا پدې کې موږ د یو ځای ول پټاپو کې جوړ کړی دي چې هغه کې موږ دا ټول کټا کټر را یو ځای کړی دی واغې له موږ باقاعده یو سلور 15 مزدوران ساتلی دي او هغه د هغه خصمانه کوي هغه پس موږ راشن هر سره سو فیټ شو بوش شو جوار شو بعضی ول اکثر خلک غاخونه دي نه زمونږ به ان شاء الله چې هغه کې کنډم وي بالکل بني بالکل په هر یو شی باندې چې دل تراشي ان شاء الله مطمئنه وي اسن چې لالي یو غټیم کې غاخونه پروزي دا هر یو شی به زموږ یو غټیم کې خدای دغه حساب کتاب کې نو واپس کې بالکل به وته واپس کیږي پیسې به وته واپس کیږي او زمونږ ان شاء الله چې دا ذمہواری ده چې ولا بساروي بم فری ورکو دوه کومره ذمہواری سره بشي د دینه خو نور غټه خبره وی لکه دا نه چې غټه اوس په 400 کې تاسو ته پیدا شته نو غستې شي پیدا د نشته نو چا د باندې زور نه دی ما ورته صرف او خو دلخه ز تاسو ته دا نه وایم چې تاسو ورسه پریک دی بد تراشه دی پارم تراشه نه خو دوی 400 ریټ لګولې په طول باندې خو پرس کاله خو په طول نه له نو تاسو ته دی ساروي ریټ خي چې دا په 2 لک دی ما چې څنګه تاسو وی دا ساروي چې کم دی دا په پرون په 140 چې کم دی نو دا غوښته کېده دی تا ګوره هغه ساروي کټي چې کم دی ناغه په 2 لک دی ستاسو کټي پکاري کټي به تاسو تراولي ستاسو میه پکاري میه براولي تاسو ساتنه لمیخه اخله لنګ میخه بلار به میخه اغم دل درکې ضروري نه چې څوک دی وخت قرباني لاخلي خو بیا د قرباني سیزن روان دی اختر دی تاسو میلو تلاړ شي ستړی شي اکثر تاسو دا سوچ کوي چې د سړی خو به دا ګران نه را کړي یره د سړی دغه کې خو بس چلنی داری په میله کې جالي نوټونه وینه کنه جالي نوټونه د اوس غټه مسله راغشي نن یو بابا نه چې کم دي 30,000 روپے یو خزو خاوند دی په شپ قدر کې 40,000 روپے چې کم دي جالي ورکړي دي ا بابا جړل خابلو مې ته ویډیو خو خودله چې ساروی له چې کم دي دغه غاخونه خودلی په پارم دنه نه دار چې چرته تختی نه دا دیزه ابای خلک دي نو تاسو بیا راتلی شي او دا پارم چې د چا دی نو هغه ډېر نامي ګرامي شخصیت ته دلته کې یو سیاسي ساق خوم لري نه چې دا داسې یو دغه دی تاسو د کنه بالکل هم دغه شان دي تاسو پرزندلی هر سړی پیژني ښه یو سړی ته وي پرزندلی دغه تزم الف خان بھائی خلکو د پنجاب جی الف خان بھائی خلکو د پنجاب نه راوستي دي مختلف قسم ټولي دي چې هغه د پاره انجکشن لګولي د غټوالي د پاره
د هغې د پړسېدو دپاره چې ګاګ ته غټ ښکاري انشاءالله دلته کې چې راشي نو هغه شی بني دلته به شی د ذمهوارۍ میلاویږي الف خان بی بلکې یو سړي ناخوښ هم وي نو موږ به انشاءالله ذمهوار یو دا زموږ کورني ساتلي شوي څاروي دي او دې سره موږ داسې خواري کړې لکه سړی چې خپل بچي سره خواري کوي دې سره موږ داسې خواري کوو شپه ورځ باران جاړی دا مو نه دي کتلي او موږ دې سره خواري کوو دې ورځې دپاره چې زموږ دا مسلمانان رونه راشي او دلته کې ښه شی د دې ځای نه ترلاسه کړي کتونکو په دې باندې نمبر دي په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ او خو بیا خو نمبر نه میلاویږي نو بیا خلک موږ ته کال کوي نو زه تاسو ته دا وایم چې پرزندلي فارم چې کوم دی دا ښه مشهور دی تاسو د کلم راځئ د 400 د نسد چوک ته ورسئ نو دغه ځای کې مدینه بکري ده بس مدینه بکري والا څه تپوس وکړئ پرزندلي دغه ځای نه به تا سره یو کس راځي هم دلته کې به راولي بس دا اسانه پته در کوم ښه چې تاسو هم نه کړئ ځکه چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي تاسو غواړئ چې څاروي والو څوک کټه کټې میخه اخلي نو پرزندلي فارم په نسته کې یاد ساتئ انشاءالله بیا به راځو دا مې سره د څارو نن یو بله ویډیو دغه کړه ضروري در سره وګورئ او ضروري در سره شیر کړئ ضروري در سره شیر کړئ چې هغه خلک چې قربانۍ له څاروي اخلي چې واخلي په بازار کې وانخلي د بازار کې قسمه قسم ټولي دي د خلکو د لوټ کولو دپاره ګروه ورته وایي دا د هغوی یو ټولي دي هغوی په مختلف قسم د دې خلکو نه پیسې پسې چل باندې لوټ کول غواړي او موږ وایو چې داسې ذمهوارۍ ځای ته راشي چې هغې کې دی مطمئن وي الف خان بی دا ځای به انشاءالله هغوی به مطمئن وي په هره طریقه په هر لحاظ سره دلته به ورته څاروي هم ښکلې میلاویږي د پیسو به هم ذمهوار یو د څاروي به هم ذمهوار یو او د بازار نه ګریز وکړي هغې کې هر قسم ټولي دي کتونکو د څاروو په نسلونو د څاروو په بیمارو په دې څیزونو موږ نه پیږو په دې باندې دا پیږي دا کومې پټې خبرې چې د سره راښکاره کړي نو په دې باندې دې پیږي خو پرزندلي فارم یاد ساتئ نسد ته راشئ په 400 روپۍ کیلو په تول باندې خو اخلئ او خو داسې اخلئ ډېره مننه خوشحاله